الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. अतीष्टम नंबर आयत सूरत फातिर. तेरशी आयत की अल्लाह जल्ल जलालुहु कुदरतुना जिक्र शो په 12 रंगों की چې الله مختلفو چیزونو له مختلف رنگونه ورکړي دي. مرغۍ دي مختلف قسم. په دې آیت کې د څاورو او د زندسرو رنگونه ذکر کړي او د انسانانو. ومن الناس بعض خلقنا والدواب د زندسرنا والانعام او د څاورنا مختلف دي الوانه رنگونه دوی كذلك هم دوشان. ذکر ته ضرورت د پاره ده دعوت فکر ده چې لږ سوچو که هر چا ته دا معلوم دي دا خبره. خو سوچ نه کوي. انسانانو الله پاک مختلف رنگونه ورکړي دي، شکلونه مختلف دي، هغه جدا دي، رنگونه مختلف دي، هغه هم جدا دي. د هر انسان رنگ د بل نه جدا دی. محسوسی یا نه محسوسی، باریک پتہ لگی یا مخامخ پتہ لگی، لیکن د هر انسان رنگ هم د بل نه جدا دی. شکل خو جدا وو. بیا تاسو ګورئ د الله جل جلاله د قدرت ساخت انسان او د ښځې، سړي او د ښځې ساخت په داسې انداز باندې دی چې د ښځې شکل هم د سړي نه جدا دی. یو شان سترګه، پوزه، غوږونه، شونډې، خوله، سر، لیکن شکل جدا دی. لاس پېژندل کېږي دا لاس د ښځې دی، دا د سړي دی. غوږ پېژندل کېږي دا د سړي دی، دا د ښځې دی. که پېژندل کېږي که نه، الله پاک جدا پیدا کړي دي. ښځو په خپل منځ کې جدا او بیا د سړو او د ښځو نه جدا. اواز خو چې پېژنو، تمام دنیا انسانانو اوازونه د هر انسان اواز د بل نه جدا دی. څومره خبرې دي دقه پښتو وي، دغه الف نه تر یا پورې ټکي وي، هر انسان او د هر انسان اواز د بل نه جدا دی. څه لوی کارخانې دي زما رب سره. خبرونه سره پیژنې پلان کې راغی.
د دوم عجیبه خبره ته ستاسو سوچ راوړم چې دومره لوی قدرت ته ګوره څومره انسانان دي په دنیا کې د هر انسان اواز د بل نه جدا دا یو طرف ته په دې کې به کټګوري دي کټګوري د سړو اواز د متفقه تور د ټولو سړو اواز د ټولو خزو نه جدا خبرې اوري سړي دي که خزي دي فورن پته لګي مطلب دا چې پوره دنیا کې د خزو اوازونو ځانه قسم دي هغه ټول خپل منځ کې د خزو نه جدا دي او د سړو د اوازونو ځانه قسم دي هغه د سړو د اوازونو اپس کې هم د یو بل نه جدا جدا دي الله اکبر دغه شان څاوري دي زنده سر څاوري وګورئ دا باید چیزونه موږ ته پته لګي نه خو خلکو ته پته لګي سړي ځان میخه ساتلې میخه توره میخه دا عام د میخو یو شان رنګي توره میخه دا توره میخه په نورو تورو میخو کې ګډوډه کې سړی پیژني که نه پیژني خپله میخه دې په هغه ساتي راوباسي دې له څه چللی که ښکري دي د هغو مشته سرمن د هغه دغه یو شی دی بیا به که خپله میخه پیژني ګران کار دا کې چې خر په خرو کې پیژني اسان کار نه دی دا خر پیژندل چې خو ویډیا دی ورته حالانکه د خرو اکثر یو شان رنګ هغو کې څه شي ښکري هم نشته چې سړی معلوم کړي چې زما د هغه ښکرې لنډې وي د دې اوږدې دي هغې تاو وي د دې بل شی دا خو پیژنې او الله جل جلاله که موږ نه پیژنو الله پاک بیا هم جدا پیدا کړي دي فرق پکې شته رنګونه هم جدا دي شکلونه هم جدا څه نه څه فرق پکې شته بیا خر د قچر نه جدا دی قچر د اس نه جدا دی الله اکبر کبیره څه لوی کارخانې دي څه لوی قدرتونه دي څه لوی خزانې دي د الله پاک سره کمیږي نه چې دې پر اوس د آدم علیه السلام نه واله تر دې وخته پورې خره پیدا شوي ټول د یو بل نه جدا دي اوس خزانه کې هغه کارخانه کې هغه شی ختم شو اوس نوي رنګونه موږ ته نه دي معلوم چې څنګه جوړ کړو یا نوي انسانان پیدا کېږي هغو له څنګه اوازونه ورکړو دا عجز نه دی راغلی بلکې د الله قدرت دا خبره ګڼي چې د دوه اواز یو شانې وي خالص یو شانې اواز دی چې د دوه شکل یو شانې نو هغه د الله قدرت هغه عجیبه ګڼي حالانکه عجیبه خو جدا پیدا کول دي یو شانې پیدا کول خو آسان دي که نه دي هغه فرمه کې واچوه بیا به راشي جدا پیدا کول یې ګران دي څه لوی د قدرتونو مالک دی الله جل جلاله په داسې قدرتونو باندې وګوري او د دې نه الله پاک وپېژني بیا د الله پاک نه ویریږي چې واقعي د یرې قابل د عبادت قابل لایق هم دقه یو الله چې دغه نتیجې ته د دې الله د تمامو قدرتونو د مشاهدې او د هغې د مذاکرې نه رسته چې دا تمام قدرتونه د الله پاک ولیده او واورېده او ورځ په ورځ په دې کې ترقي کېږي په هر سکند په دې کې ترقي کېږي او د هغې نه د الله پاک معرفت حاصل کړي الله وپېژني چې الله څومره لوی دی الله څومره لوی دی الله څومره لوی هغه د عبادت لایق دی هغه نه یریدل پکار دي د هغه عظمت په زړه کې پیدا شي د هغه محبت په زړه کې پیدا شي دغه کس ته عالم وي دغه کس ته څه شی وي تاسو واورئ څه شی وي ورته عالم وي چې هغه الله پاک وپېژني او بیا دا هم وپېژني چې زه یې څه پیدا کړی او بیا هغه کار شروع کړي د ده په زړه کې د الله عظمت د الله خشیت د الله یره ورپسې فرمایي چې انما یخشى الله یقینا یریږي د الله پاک نه من عباده په بندګانو د الله کې العلماء ان الله یقینا الله پاک عزیز غفور
زبردست دی او بخنی والا دی انما یخشى الله من عباده العلماء الله پاک نه څوک یریږي علما دی او ما تاسو ته وی چې علما نه مراد په دې ځای کې کتابونو معلومات ولا نه دی ګره معلومات هو هر چا سره کې دي چې د سره معلومات دي هغه نه دي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ډېر حدیثونه یادول یا ډېر خبرې کول تاسو وخت به کار دی نه دی ډېر حدیثونه یادول یا ډېر خبرې کول بیانونه کول تقریرونه کول دا علم نه دی او دغه کس ته عالم نه وي عالم په حقیقت کې هغه دی چې هغه د الله پاک نه یریږي هغه د خدای کی چې په یو الف باندې نه پوهیږي لیکن د الله نه یریږي دا عالم الله اکبر بل عالم فرمایي چې چا په خله کې د الله نه یره نه خشیت پکې نه خشیت هغه یره دی چې د الله د محبت سره دا نه یری لکه سړی د خپل پلار نه یریږي بوډا پلار دی کمزور دی کټ نه پاتې دی نشي دې ته یریږي ځوان د خپل مور نه یریږي امور کمزوري د خدای اجازه ده او د دې نه یریږي د کی طاقت نشته مقابله سره نشي کولای څه وجه نه یریږي عظمت د وجه محبت د وجه نه یریږي خشیت د څه خبره ده یو خوف دی یره د لکه څنګه چې مار نه یریږي یا لړم نه یا د سپینه منظر نه یریږي یا خشیت دی د محبت سره یره چا پرله کې یره نه الله اکبر هغه عالم نه دی ربيع ابن انس رحم الله فرمایي چې د الله په نه یریږي نه عالم نه دی د پرله کې د الله نه یره نه کتل ډېری خبرې ورسي تقریرونه ورسي خبرې بالکل په ترتیب سره کوي خلق متاثر کوي لیکن پرله کې د الله نه یره نشته یره د ښکارا او پټ عمل کې فرق دی د یو شان یو کوي بل شان دا عالم نه دی الله دې تاسو صحیح علماء په صف کې ودرې مجاهد رحم الله فرمای عالم وي هغه چې د الله نه یریږي سعد ابن ابراهیم نه چاته پوښتنه کوي چې په مدینه منوره کې ټول کې غټ عالم څوک دی هغه چې څوک د الله نه زیات یریږي هغه وګورئ څوک د الله نه زیات یریږي هغه ټول کې غټ عالم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مکمل عالم هغه کس دی چې هغه د خلق د الله د رحمت نه امید نه کی خلق د الله د رحمت نه امید نه کی او دوی په ګناهونو باندې زړور نه کی په ګناهونو باندې غالب نه کی چې دوی دا دغه راشي چې پرې دی الله ډېر مهربان دی چې څه کوي کوا او چې د عذاب نه مطمئن نشي او قرآن پرې د قرآن نه علاوه بل شي کې د شوق د خلق شوق پیدا کی یا په خپل شوق د قرآن نه علاوه بل شي کې دا کس عالم نه دی الله اکبر کبیرا انما یخشى الله من عباده العلماء دا الله پاک نه یریږي او څوک چې هغه علما دي مخکې ذکر کړو دا الله قدرتونه او ورپسې فورن چې دا الله نه یریږي هغه کسان چې هغه عالمان علما یعنی د دې قدرتونو نه دی الله پاک او پیژني د دې خبره عالم شو د خپل ځان پیژن د خپل حقیقت پیژن د چې څه شی ما
د الله په مخ کې زه څه شی ما له څه پکار دي بس دا عالم دی الله څوک دی څومره قدرتونو مالک دی او ما له څه پکار دي دې ته ویل شي معرفت او د الله د محبت سره د الله د یاره سره د الله عبادت شروع کو الله اکبر کبیره ظاهر او باطن برابر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا خیمتا اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا الله زما باطن د ظاهر نه خکی د ما د پرستۍ دور دی د نام و نمود دور دی د شهرت دور دی ځان مخامخ کی ځان مخې ته کی د دې دور دی کوشش داسې کوي چې سړی زه بل ته ښه ښکاره شوی زما چا صفت وکړی ما داسې کار وکړه چې د خلکو ما ته ښه سړی وویلی ما ته کریډټ میلاو شوی د دې خبرې کوشش کوي حالانکه دنده د دې خبرې کوشش نه کوي چې زه دنده څنګه یم او ویم چې دا څنګه ویم کومه څنګه او ویم څنګه خبرې ښه نه کې نه کې ښه دینداره خبرې کوي مانځه ټایم دی مانځله نه ځي مونځ نه کوي بس د الله او د الله د رسول خبره د جنت او دوزخ خبرې کوي په خپل حسد او بغض او غیبت او کینه دا څیزونه ورسره دي او که خبرې کوي چې بس بعضې وخت کې برملا په خپل صفت باندې شرم ولم نه ورځي خپل صفت کوي لګیایي چې زه ماشاءالله شکر دی دا خبره پکې هم کېږي زه چې دا کار کوم زه چې دا کار کوم زه لمونځ کوم تلاوت کوم ذکر کوم دروغ نه یم داسې کوم داسې کوم بس ځان ته نمبرې لګوي نو چې څو یې ولګولي که نه دا دې خوشحاله کړي چې ځان قلم د بل لاس کې دی چې څو نمبرې ځان ته ولګولي زه چې دا کار نه کوم دا کار کوم دا کسان مې ډېر بدې شي چې دا کار کوي ته چاته ځان ښایسته کوي چاته ځان پاکوي باطن دنده چې کوم معامله صرف الله ویني د هغه نه مخلوق نه دی خبر هغه د ظاهر نه غوره هغه د ظاهر نه غوره که نه ستا ظاهر یو شانې باطن بل شانې بیا خو منافقۍ ته وړي وایي یو شانې کوي بل شانې بیا خو منافقي الله دې موږ تاسو د رباني علماء په صف کې پاڅوي الله دې موږ تاسو د نام و نمود د شهرت نه د ریا نه د کلاوي نه وساتي د دې په مقابله کې اخلاص د اخلاص اوس تا یې ځکه ښه وکړه هغه دې بیا ښکاره کړي نه پړسې کې ټک کوي چوي چې ما دغه کار وکړو ما وکړو شریف انسان هغه دی چې هغه ښه وکړي که نه ښه وکړي غلی شي غلی نیکي وکړي او څه چل وشي غلی شي غلی نیک کار وکړي چا سره ښه وکړي غلی شي چا ته فایده ورسي غلی شي بل ته فایده ورسي بیا پسې دا نه ورته کړي چې ما وره دا کار وکړه بیا په ستاسو خطلی هغه مطلق کړي ښه لاره کې ور ورته وټکي خوب یې راپاڅي چې ستاسو په پلاره کې خطلی مطلق اکه اوس نه بیا شته موقع راځي نو لس کال وروسته مخکې پرې چې ستاسو اوبه ختلې ما برابر کړي غنو کې لاړم بد حال مې خو کې غلی شي که بدو کې اعتراف وکړي چې ما کړلي بدو کې اعتراف وکړي دا د شریف انسان خاصه ده بد ما کړلي او خو کې غلی شي ومن الناس بعض د خلقنا والدواب او د زند سرنا والانعام او د ثورنا مختلف الوانه مختلف دی رنگونه د دوی کذالک دغرنگی انما یخشى الله
यकीनन द अल्लाह न यरीगी मिन इबादिही दागो पाबंदिगानों के अल उलमाउ उलमा इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह पाक अजीजुन गफूर जबरदस्त दे बखने वाला दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व ला ज़लमना अनफुसना व